یو طرف کې راځي یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وایي د قیامت په ورځ باندې به تقسیم وسي، انسانان به دوه ډلې سي. یوه ډله باندې به فیصله د جهنم وسي چې دا کسان به جهنم ته ځي. هغه به ډېر په ذلت ناست وي، سرونه به یې ټیټ نیولي وي، د تندې په حالت کې به وي او روان به جهنم ته وي. چې هلته بیا نه اوبه شته، نه خوراک شته، نه چکاک شته، ټوله د تکلیف زندګي ده. اول کې به دوی ته ویل کېږي چې دوی پوښتنه وکړي، ځینې وکړي تاسې څه شی غواړئ، دوی به وایي تږي یو، ورته وایي ورسئ د دغه اوبو طرف ته. دا جهنم به ظاهره دی معلومیږي لکه د اوبو په رقم، حقیقت کې به اور وي. نو یوه ډله به دا وي. بله ډله به بیا ډېره د شرافت او د عزت په مقام باندې ناست وي، هغه به جنتیان وي، د پکي لاس به یې عملنامې نیولې وي او د جنت په طرف باندې به ځي. حضرت پیغمبر علیه السلام مبارک وایي چې دا یوې ډلې ته چې دا کوم جنتیان یې دغو ته به الله اجازه وکړي چې تاسې د جنت طرف ته ورمخته سئ. بیا چې کوم دا کسان د جنت په طرف را روان سي، نو په دا جهنمیانو به تیریږي. په دغه جهنمي کسانو کې به یو کس په هغو کې وپېژني چې دا خو هغه پلانکی کس ته چې په پلانکي ځای کې ما ده ته اوبه ورکړې وې. حضرت پیغمبر علیه السلام له دا جنتیانو په فقراو تعبیر کړی ده، یعنې دا غریبان خلک، هغه خلک چې په دین باندې ډېرې سختۍ او تکلیف تیر کړی، وایي دغه کس به ورجګ سي، هغه ته به ووایي چې دا کوم جنت ته روان کسان دي، هغو ته به ووایي چې ته ما پېژنې؟ هغه ورته وایي نه. وایي زه خو پلانکی سړی یم چې په پلاني ځای کې ما تا ته اوبه درکړې. دی به ورته وایي ومې پېژندوی. وایي که ته خو خدای ته دا سوال وکړه چې الله ما دا د جهنمیانو له ډلې وباسي او د جنتیانو په ډله کې مې ستا په شفاعت داخل کړي. هغه به الله ته سوال وکړي، الله که ما ته جنت راکوې نو زما دغه یو کس معاون ده، ما ملګری ده په دنیا کې، ما ته په پلانکي ځای کې سړي اوبه راکړې وې. الله بیا خپل جنتي خپل میلمانه خفه کوي. که تاسې فکر کړئ موږ چې یو میلمه راغواړو، د میلمانه سره چې ملګري یې نو د هغو ډېر قدر کوو، له دې وجې قدر کوو چې دغه میلمه دا زموږ ملګری خفه نه شي. حتی کله کله داسې کسان له میلمانه سره ورسره وي چې زموږ ډېر ښه نه ایسي، خوند نه راکوي، خو چې کله هغه میلمه راته قدرمن وي نو د هغو قدر کوو. الله ورته وایي راجګ یې کړه. بیا به دغه کس راسي، دا هلته باندې به غږ وشي چې راځه جنت ته، او په هغه یو غړپ اوبو باندې به دی د جنت په ډله کې داخل کړي، جنت ته به داخل کړي د جنتیانو په ډله کې. ورونو الحمدلله په موږ تاسو کې اوس هم موجوده شکر ده، الحمدلله علما سته، اولیاء سته، بزرګان سته. دا د خدای یو خصوصي رحم ده. په دې پاکستان کې تقریبا 2 کاله مخته رجسټر شده مدرسې حساب سوې. هغه مدرسې چې رجسټر دي د حکومت سره، هغه چې رجسټر نه دي نه، په هغه کې تقریبا ټوله نفوس شماري د طالبانو د حافظانو 27 لکه 27 لکه کسان په دغه مدرسو کې اوسېږي. دا 27 لکه کسان دا وظیفه، خوراک، کتاب، مدرسه، کوټه ټوله د دغو عوامو په خدمت باندې روانه ده. الحمدلله نن سبا تاسو ته معلومات ده د حکومتي فنډونه نشته د مدرسو دپاره، خارجي چندې او فنډونه نشته، ټول د عوام کومک ورسره کوي. څومره د خدای پاک یو خصوصي رحم